بعضې بدبخته به دې ته راوتم نه ودرېږي. نو ستا په دې ځوانۍ دې بیا اور پورې شي چې دا طاقت چې کم دی د الله د دین دپاره ته استعمال نه کړي. دا خپې چې کم دی د دنیا دپاره ستړي کېږي او د الله د دین دپاره دې ستړي نه شي، په منځ دې ماتې شي. داسې بیا پوه شوې ماتې دي شي. داسې ځوانۍ نه والله د دې حاجي صاحب چې کم دی د خپو خاورو ته هم داسې سل ځوانۍ نه والله که ورسي. حاجي صاحبان ټول ولاړي، سپین ږیري ولاړي، هغه چې کم زما عزتمندو غمونو هلو ځلو وهلي هغه ولاړي او دا په صحت تندرست او دا کله پیکې داسې اړوي، کله داسې اړوي، کله داسې رواني او کله داسې رواني پوه شوې. او سار کې بستره نه شي اوچتولی د تراوته پوه شوې. کله یو ځای کې ناست کله بل ځای، کله اوبو بانه باندې، کله د امتیازو په بانه باندې یو خوا لاړ شي بل خوا لاړ شي. د دې نه ځان نه تر اخري اینټه پورې چې دا سپین ږیري ودرېدی شي ولې موږ نه شو دلته هم غیرت وکړه که نه. پارځې کې غیرت کې هلکه دا اوسن دی دا به اوچتو دا به اوچتو څوک یې اوچتولی شي. وی راځه دلته هم مقابله وکړئ، اخري اینټه پورې به ودرېږو. 3 سپارې دي، قاري صاحب الله اکبر کوي، موږ به هم الله اکبر کوو. دې کې هم لګزت وکوي که نه صرف په دنیا کې یو بل نه ځان مخکې کوئ. غلطې خبرې خو به مې نه که خبرې ټیک دی انشاءالله. په دین کې به ځان څوک مخکې کوي د یو بل نه چې بل 4 رکعته تهجد کوي، د چا د قصده به زه 8 رکعته کوم انشاءالله.